مولوي صاحب په خپل خبرو کې بار بار دا خبره وکړل چې دا شرپسند خلک دي، دا موږ ته د شر او د فساد نسبت کوي. زموږ د اهل حدیثو منهج هم دا دی چې موږ د خپل د اصول ماتحت د خپل حکومت او د خپل عمراو سره ولاړ خلک یو. د حکومت خلاف په درنو کې څوک شامل دي، په مظاهراتو کې څوک شامل دي، او د دیو د منبر نه 24 غنټې د حکومت خلاف خبرې چا کولې. شرپسند اصل امن خرابولو لپاره په دې نیت او اراده نیو راغلي. موږ صرف دغه 4-5 کسان راغلي، مونږ نه امن خرابو، نه دلته کې لانجې راغلي یو، نه څه بلې خبرې ته راغلي یو. مونږ ته پته چې دا ستاسو ګډ دی، دا ستاسو مرکز دی، دا ستاسو ځای دی. دا هم راته پته وه چې دلته کې به تاسو سره شرپسند هم ښه ډېر دي او د سره ناست هم دي، دا هم راته پته ده. خو مونږ صرف په قرآن دپاره، د قرآن د اواز دپاره راغلي یو. مونږ دا وایو چې د انسانیت دپاره الله رب العالمین فرمایي، د انسانیت دپاره الله فرمایي قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله رب العالمین د ټول انسانیت ته فرمایي چې که زما د طرف نه تاسو ته هدایت رالو، نو هدایت څه شی دی؟ دا کتاب دی، دا هدى للمتقين. الله فرمایي هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بل ذلك الله فرمائي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هدایت کتاب صرف د الله کتاب دی. دا انساني کتابونه چې تاسو فتوی په خلکو لګوئ، دا منکر حدیث دی. مونږ د قرآن حدیث الله قرآن ته ویلی دی. مونږ د قرآن منکرین نه یو. مونږ د دې روایتونو د دې انساني کتابونو باندې مونږ کفر کوو، مونږ د دې منکرین یو. مون کفر بکو. څنګه به کفر کو؟ ابراهیم علیه السلام وی انا کفرنا براء منکم ومما تعبدون من دون الله. ابراهیم علیه السلام دا اعلان کړی دی، زم دلته دا اعلان کوم چې تاسو د دې کومو من دون الله دي، دا تاسو د الله نه ما سوا، د الله نه ادنا ګڼئ. تاسو د دې اتباع کوئ. تاسو د رسول په نامه باندې د بخاري اتباع کوئ. تاسو د رسول په نامه باندې د ترمذي اتباع کوئ. تاسو د بخاري په نامه باندې د ترمذي اتباع کوئ. تاسو د بخاري په نامه باندې د دې امامانو د دې فاتحه خلبي د دې امامانو د دې د شی ولې څوک بندي دا ولې د دې امامانو، تاسو د دې امامانو شیخانو او دا شیخ الحدیث او دا شیخ او دا امام ترمذی او امام دا ټول تاسو د رسول الله په نامه باندې دا خلک دوکه کړي دي. الله فرمایي چې قول رسول قرآن دی، انه لقول رسول کریم. دوی وایي ما د سوال جواب وکړه مولوي صاحب یو تا د ترجمه غلطه شوې ده. ته لینه ته کجوره ویې لګیا، ته لینه ته کجوره وې، تا ته تفسیر غلط شوی دی. ته په تفسیر چا پوه کړی نه. لینه کجوري ته نه وایي، ته لینه کجوري ته ما ته وښایه چې په عربو کې کجوري ته لینه نه وایي، ته کجوري ته لینه وایې. ورک شوه، استغفر الله، معذرت غواړم، معذرت غواړم، ورک شم ویل معذرت غواړم. لینه کجوري ته نه وایي. خو بیا ما ته وایي دا پکې راته وښایه، دا پکې راته وښایه. هو مونږ الحمدلله دا شی څوک بندوي یار. مونږ دا وایو قرآن کې الله فرمایي ګوره زه تا ته چا که ته زما نه سوالات او جوابات غواړې مولوي صاحب، دا ګوره ما تا ته یو سوال په پیل ځل کې درته خورد، اوسه پورې تا د هغې جواب ونه کړو. ما ته ویلي چې د خپلو روایتونو د خپلو کتابونو نص ما ته د الله د کتاب نه ثابت کړه. د خپلو کتابونو د خپلو روایتونو د خپلو چې تاسو ورته کتب سته وایئ د دې نص ما ته د الله د کتاب نه ثابت کړه چې الله رب العالمین داسې ویلي. ګوره په صفا الفاظو کې الله وی واوحي الی هذا القرآن، داسې یو صفا نص ما ته په قرآن کې وښایه چې الله رب العالمین ویلي وي قطعي نص چې واوحي الی هذا الکتابین. دا کتابونه چې کوم تاسو دلته جومات کې چېرته کړي دي پټ کړي دي، اوس یې ښکاره کوم نه چې داسې یو نص قطعي نص الله رب العالمین په قرآن کې ویلي. دویم سوال هم دا کړی، بل مولوي صاحب ویلي دا پکې نشته، چې نشته بس شکست تسلیم شو. دویم سوال هم دا کړی چې مولوي صاحب مونږ نه وایو دا خبره مونږ نه وایو، تاسو یې کوئ. صبر وکړه مولوي صاحب، تاسو ګوره زه 2 منټ هم صبر کوم، لږ ځان کې برداشت پیدا کړه. خیر تاسو ګوره دا خبره کوئ، په دې منبر باندې فتوی لګوئ په خلکو باندې، دا منکر دی، دا چل دی، هغه چل دی. تاسو نه مونږ صرف یو تپوس وکړو چې مولوي صاحب تاسو د خپلو تشریح او د خپلو تفسیر په مطابق چې دا صورت مکی دی، دا مدني دی، په مکی صورتونو کې اطیعوا الرسول لفظ راته وښایه. مولوي صاحب نشته پکې، شکست تسلیم شو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا دې ورګه خبر ته وکړه ورګه
ما تاسو خبر ته وکړئ بس اعلی تاسو خبر ته وکړئ دې سوایب باندې ما بشمار اعتراضونه وکړه خو الحمدلله یو جواب ونه کو یو جواب د میډي دار څه ګوري ورګه دی زیاتی خبرې وکړي چې تاسو شرپسنې او تاسو قاتلان کله وهاشه مونږ څو کلمه توحید وای 15 وخت مونږ کوي حدیث د نبی اسلام منی قران کریم منی ایته مونږ فقہ مسلمان پوخ مسلمان وایو دا ستاسو ابتراء ده الحمدلله مونږ مسلمانان ته کافر نه وایو بل ته د آیت پیش کو چې فیم آیات یندکم من هدا پتا باندې ویلتامي جواب ده دلته خو الله هدن ویل دی القرآن ویل دی القرآن ویل نه ویل ورګه خبر ته وکړه ته ما ته وې ورګه بل لاره بل خبردار دیمه خبره دا وکړه چې حدیث د نبی اسلام د هدایت نه لري والعیاذ بالله تا ته قرآن کریم د آیت نه وان تطيعوه تهتدوا کتاسو چرته د نبی اسلام خبره ومنله تاسو په هدایت باندې شئ نو الله فرمایي چې دا بخاری هدایت ته دا مسلم هدایت ته دا ترمذی هدایت ته دا ابو داود هدایت ته دا دارقطنی هدایت ته دا سنن دارمی هدایت ته دا مستند عبدالرزاق چې کوم د هدایت ته دا څومره کتابونه د حدیث چې کې دا ټول هدایت دي بلې دا خبر ذکر کړه ورګه بلې دا خبر ذکر کړه چې حدیث ته وحی نه ویل شوی مرته رسول ته نجم د آیت نه الله فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى یو خبر ذکر کوم یو جواب تاسو مال راکئ د دې قران کریم نه ما سوا نبی اسلام نوري خبرې په ژوند کې کړې دي او کنه ما ته وایا نعم یا الله سره جواب راکئ عوام تاسو ما ته وای دا سیب د دې قران کریم نه ما سوا ورګه د دې تاسو ما د دې ورګه د دې قران کریم نه ما سوا نبی اسلام په ژوند کې نوري خبرې کړې دي کړې دي وسراشه الله فرمای و ما ينطق عن الهوى نبی اسلام د خپل خواهش نه خبرې نه کوي انه نه مگر نه دغه نطق مگر دا وحی د نبی اسلام ته کیږي د نبی اسلام احادیث ته وحی ویل شوی دا او زمير چات راځي دی او زمير مخ کې نطق راځي دی نطق په کوم د کې پروت دی په ينطقو کې پروت دی خو لیکن غم په تاسو باندې دار چې تاسو غلام نه ویلي او تاسو چې کوم دی سی غم نه پیژنې مضارع او ماضی نه پیژنې او مصدر خو الله خبره دې ته مرجع اسم نه ویل کېږي نطق په ينطقو کې پروت دی هو زمير چې کوم دی دا مخ کې نطق راځي دی او نبی اسلام د قران کریم نماز سوا بشمار خبرې کړې دي نو هغه ټول چې کوم دی وحی دا نو حدیث د نبی اسلام وحی شو د څنګه چې قران کریم وحی دا څوک چې سیب قران کریم ته وحی وای او د نبی اسلام حدیث ته وحی نه وای او صحیح حدیث د نبی اسلام د غیر منکر سره د پوینه نو لهدا په دې باندې ټول مسلمانانو اجماع شي د اسلام نه وتل دی دا یواز د خبر نه دا قران کریم دا خبر ذکر کړی دا چې څوک نبی اسلام حاکم نه ګرځي او خپل فیصله کولی نه ګرځي نو الله فرمایي دی مؤمنان نشي کېدای دا خبر زمونږه نه را پتا باندې مخکې ما بشمار اعتراضونه کړو ورته باندې وسو اعتراض نور کومه ته دا خبر ذکر کې چې بي جي ډي مې استعمالوه مړه قران کریم راوړوه موبایل رقم مخلص ته دا وکه زستان ته بوس کومه ته په قران کریم پوهیږي ګوره و یوم نبعث من كل امه شهيدا دلته الله مين استعمال کړل بل دې الله فرمای و یوم نبعث في كل امه شهيدا التی په استعمال کړی دا یو دې الله فرمای و ما اهل به لغیر الله الت لغیر الله رست ذکر شوی بل دې الله فرمای و ما اهل لغیر الله به الت لغیر الله مقدم دې بل دې الله فرمای لا يقدرون على شيء مما كسبوا بل دې الله فرمای لا يقدرون مما كسبوا على شيء په یو دې على شيء ان چې کنه مخکې بل دې على شيء ان کم نه غرستره بل دې الله فرمایي ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما بیا ورسته فرمایي چې وكان الله عزيزا حكيما دې کې څه فرق دی یو دې الله فرمایي وایس قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا دلتي بلد ویل دی بل دې الله فرمایي چې هذا البلد التي بلد معرفه ذکر کړل یو دې الله فرمایي ثم بكم عمي فهم لا يرجعون سوره البقره 133 نمبر آیت ته بیا په سوره البقره 171 کې فرمایي ثم بكم عمي فهم لا يعقلون یو دې الله فرمایي قولوا آمنا دا قولوا جمع شي غره غره قولوا څه شي غره او تا قول ته جمع ویلې وا نو لهذا الا لا اله الا قولوا آمنا بالله وما انزل الينا دلته الله تعالی الینا ویل بل دې الله فرمایي قل آمنا بالله وما انزل علينا الته علينا چې کوم دې استعمال کړل لہذا پولیس محترمو جهالت خپل مکوا زتا ته نصیحت کوم ټول منکر حدیث زمانه نصیحت ته قران کریم تاسو نه منئ څوک چې د حدیثو انکار کوي د قران کریم نه انکار کوي ته چې حدیث د نبی اسلام نه منئ ته 15 وخت مستنګ کوي ته چې کم د حج څنګه کوي ته عمره چې کم د څنګه کوي ته زکات څنګه چې کم د ورکه لہذا ته نور اعمال دین څنګه کوي
نو ګوره تا ته ما شل ځله ووایي چې ماله جواب راکړه ماله جواب راکړه خو لیکن تو عامي او دامي سړي سره چې کوم لباس کول جزاک الله شیخ صاحب محترم ریاض الله صاحب ډېر زیات شیخ صاحب په دې قانون او نظام باندې جزاک الله پرېږده یوسف صاحب پرېږده ها شیخ صاحب ګوره دلته موږ ناست یو کېدای شي ریکارډینګ به هم شروع وي زموږ طرف ته به هم ریکارډینګ وي خو رسمي طور باندې مناظره نه ده ته سوالونه کې کوه ته سوالونه کې کوه زموږ جماعت نشته الحمدلله موږ قرآن یو نه د جماعتونه زموږ نه جماعتونه نشته د قرآن اواز د قرآن صدا د قرآن اواز د قرآن صدا د قرآن اواز د قرآن صدا مونږ جماعتونه مسلکونه مذهبونه دا نه یو مونږ نه اهل سنت والجماعت منو نه مونږ نور فرقې منو مونږ یو فرقه نه منو صرف قرآن الحمدلله ګوره دا خلکو تاسو په دې خبرو باندې خلک دوکه کړي دي سم کړي دي دوکه کړي الله رب العالمین فرمایي صبر یا الله رب العالمین فرمایي صبر یو من الله فرمایي ګوره معنا زما خپل موضوع معنا بل طرف ته ځي دی دا خلکو یوم تکینه مولوی صاحب مولوی صاحب دلته لګو ګور لګ ساړه خو مولوی صاحب لګ ساړه خو ملمر راغله الله رب العالمین فرمای ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا دلته کزو ته په بخاری خلاف د مسلم خلاف دا رنګ د دغه خلکو خلاف خبر وکم دی کې یکدم دغه اوچت شي ولی یحبونهم كحب الله دی د دې خلکو سره داشان مینه محبت کوي څنګه چې د الله لپاره مینه محبت پک د الله په کلام باندې څه خبرو کې دی کې هغه دغه ناراضي لیکن دی د خپلو انداد لپاره د خپلو مشرکانو لپاره دا چې دی په لمنه نیولې ده دا شپږ کسان چې کوم دی ورته صحای سته کتب سته اربعه او بصر نور تفاسیر قرطبي وغیرہ د دې خلکو سره د دې مصنفینو سره داسې مینه محبت کوي لکه څنګه چې د الله رب العالمین سره مینه محبت پکار ده د الله رب العالمین په نوم باندې چرته څوک نه دی وژلی لیکن دا حدیث منکر دی دا د دې روایت منکر دی وی وژنه دا چېرې دا ستاسو په د شیخ الاسلام ابن تیمیه فتوا تاسو ګورئ کنه نن دور کړی فتوی په دې باندې دا ستاسو فتوی دی به موږ دا فتوی نه دی لګولي وای موږ شرپسند یو ولې نه شرپسند تاسو الله فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله دلته بیا راځي ګوره تاسو ای عوامو تاسو د خلکو دوکه کړی یئ چې زموږ خبره ومنئ لیکن تاسو به بیا څه وایئ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا هغه ورځ باندې د قیامت په ورځ باندې چې کله تاسو ته پته ولګي چې دې خلکو تاسو ته دروغ ویلي دي دې خلکو تاسو په بل ټریک باندې روان کړي بل طرف ته روان کړي الله فرمایي ګوره الله رب العالمین فرمایي په سورة عنکبوت کې الله فرمایي اتل ما اوحي الیک من الكتاب اتل ما اوحي الیک من الكتاب دلته ماته نور کتابونه ته وښایه بل ځای کې الاعراف کې الله فرمایي آیات نمبر 3 کې الله رب العالمین فرمایي سورة الاعراف كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين الله فرمای اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء شو كم دي كتابنا دا كتابنا راولا ودي كتابنا دا من دونه بيجاني موليسيب من دونه ادنا ته ویل کیږي ادنا پیژني کم د الله نه دا من دونه دي د من دونه څه ته ویل کیږي ادنا کم تر دي دا ټول کم تاسو کم تر پس رواني تاسو من دون الله پس رواني تاسو د الله کتاب پرېخه دي اصل مونږ ګوره پچا باندې فتوی مولوی صاحب نه لګو مونږ اکبر علی صاحب پچا فتوی نه لګونګي والله العظیم دلته دی مولوی صاحب خبرو کو دا د الله کتاب نه دي دلته دی مولوی صاحب فتوا ولا ګوره دا کافر دي دلته دی مولوی صاحب ما باندې فتوا ولا ګوره هم الحمدلله د فتوی اختیار صرف یو د الله رب العالمین سره دی بل چا سره دا اختیار نشته الله فرمای یو د الله سره دا اختیار دی الله رب العالمین دا ببل کلیپ دا بیا دا اختیار ان شاء الله ویم که زما جر د بل کلیپ مو کراله خو الله رب شته ټیم شته ښه الله رب العالمین فرمای په بل ځای کې وره د نما صرف دوه سیزونه غوښتلي دوه درې خبرې مې ورته کړې وې د یوې خبرې نه پشا شو ورته مې ویلو چې شیخ عبدالله سلفي صاحب سره خبرې شوې دي شیخ عبدالله سلفي صاحب کیمرې مخې ته راوله اوسه پورې په دوربین کې نه ښکاري شیخ عبدالله هغه ځای کې خو چغې وخي بړاندې وخي اوازونه کوي چې خلکو دا کاپیران دي دا دي وغه دي اوس حاضر کړه
خبرو ته راوله مونږ ته حاضر کا نشي حاضرول. یو خبر دویم خبره ده ورته مې ویلې چې ته کومو کتابونو ته حدیث وې ته دغه کتابونو نص د قرآن نه ثابت کا. تر اوسه پورې ثابت نه کړلو. دریم مولوي صاحب ورته بله خبره وکړه چې اطیعوا الرسول لفظ راته په قرآن کې په مکي سورتونو کې وښایه، نشي کولی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اول خو په مولوي صاحب باندې زموږ ډېر اعتراضونه پاتې شول. د یو اعتراض جوابي ونک او د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې د دې خلکو د قرآن او د حدیث سره تعلق بالکل نشته دی، ځکه د هغې جواب نه شي کولی. ما قطعتم من لینا د اوسه پورې ونه خوري چې لینا څه شي ته وایي، تر اوسه پورې د دې الفاظ لفظ جواب ده ونه که. اذ اسر النبي الى بعض ازواجه حدیثا، دا پټه خبره کم زما خبره ته وکېده دا بعضې حدیث څه شی ما نزل یا ما انزلنا چی شي اوسه پورې تاسو مونږ ته دا خبره ونه خوله او تر قیامته پورې نه شي خولی، ځکه ستا د قرآن سره او د احادیث سره او د علم سره تعلق مام نشته دی. دویمه خبره کېده، دویمه خبره دا ده دیو په خپل خبرو کې بار بار وایي یا دویم مولوي صاحب دیو په خپل خبرو کې بار بار دا خبره کوي چې ګوره امامان څه معنا؟ امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعي دا د امت لوی خلکو دیو کله هغې ته د شیعګانو نسبت کوي، کله ورته د من دون الله نسبت کوي، کله ورته د الله مقابل نسبت کوي. زموږ دا ټول رونه ولاړ دي، په دې کې پولیس رونه هم ولاړ دي که نه؟ دا پولیس رونه دي یا نور دا حنفي المسلک به آیا امام ابو حنیفه رحمه الله د الله د هغې ذم بیان کړی ده چې من دون الله کې هغې ته اشاره ده؟ دویمه خبره دا ده، دویم خبرې ته غوږ کېده، از آخرنی خبره کوم تاسو جواب راک غوږ کېده. دویمه خبره دا ده مولوي صاحب په خپل خبرو کې بار بار دا خبره وکړل چې دا شرپسند خلک دي، موږ ته د شر او د فساد نسبت کوي. زموږ د اهل حدیثو منهج هم دا دی چې موږ د خپل د اصول ماتحت د خپل حکومت او د خپل عمراو سره ولاړ خلک یو. د حکومت خلاف په درنو کې څوک شامل دي، په مظاهراتو کې څوک شامل دي، او د دیو د منبر نه 24 غنټې د حکومت خلاف خبرې چا کولې. شرپسند اصل هم دا دي، د قتل خلکو د قتل او د کفر منسوبي اصل هم دیو جوړول. لهذا اهل حدیث پرامن خلک دي. دویم دیو ته مونږ ویلو تاسو قرآن د الله کلام منئ که نه منئ؟ دیو ته مونږ ویلو دا قرآن د الله کلام دی که نه دی؟ دیو ویل دی یو ثبوت یې رانه وړو، ځکه سند خو یې رانه وړو که نه؟ ځکه خبرې ته غوږ کېده، یو سند یې پیش نه که، ځکه د ثبوت دپاره طریقه دا ده یا به په تا نازل شوي لکه څنګه چې دوی ویله په ما نازل شوی دی، یا به دی د رسول الله په زمانه کې د صحابي هم نه دی، یا به د ملایکو وروسته ویلي چې دا د الله کلام دی. یو طریقه د ثبوتو سره نشته دی، ولې د یو قرآن او د حدیث سره تعلق نه دی. او د چیلنج سره وایم، چیلنج سره مناظره په دې ځای ختمو که دی حاجي صاحب یو رکو تلاوت د دې قرآن وکړو، زه مناظره په دې ځای ختمو. صحیح ده؟ ته به یو رکو تلاوت کې نه شي کولی، ورکوله یو رکو تلاوت، مناظره ختمه ترجمه یو رکو آیت